نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کما کلیم ژاړو مې پاورغو مې پسې کړیې نو اوس د داسې ملا ذموار نه یم لکه پیرات یو ملا قاضي صاحب خیال وکړو چې که دا خو عالم خو دی او که د چرچه د علم وشو بیا زما متبري ختمېږي چې ورکوه ملا صاحب باس بکو کپړ مې کړې تخته و کپړ دې کړم تخت مولا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دی به په څه کې ما سره باس ویل قاضي صاحب را میدان ته چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې اچولې ده او پې د پاسه دا څه شی دی مولا ګوري چې خدای دا خوا د ریاضي څه قرم نه ده څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي ومیا سر او تاسو غوندې ورته ناست قاضي صاحب خو پېچاړه ده ومیا او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي پیاڅه او صوبه نه پېښه دا ستره داسې پیاڅه ده وایي پاسه پې صوبه تاسو ورته سوچ لوی دی میله سپېراکا دا څنګه ملوی چې پندستان کې د سبق ویلی د پیاڅه او صوبه نه پېژني نو دې خوا وګورئ قاضي صاحب ته وي چې درېیم سواله مو کړي چې خلاصې کېږي داسې داسې کرښې اچوي کږې وږې لکه انګریزي چې لیکلی شي ولیا داسې نو اردو ده نه عربي ده وی قاضي صاحب والله که په دې پکې میله داسې راشه غوڅکي متیاز یې نه پېژني غوڅکی چې متیاز یې کي داسې داسې کږې وږې ویل قاضي صاحب درېیمه مو ووایه چې بس زه تختم وی چې درېیم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ ووي زر ووي هغه والله که په دې م پوهېږم چې میله داسې راشه غوڅکي سوټه نه پېژني اول چې راولوېږي ټاپ یا ټیپ یا ټوپ دا زمونږ ملک ما نیکو ماښام مونځ کې امام پسې زه ورسره ناستم او دیم ناستو امام چې 3 رکعاته پوره شو څلورم ته پاسه نو دی ورپسې رستو نه اواز کوي چې پورا دي منځو شو سلام وګرځېدو ما مې نیکه ته وویل چې دا تا خو مونځ مات شو وایي چې مونځ دې ته مات شه که ما مات شه مالې په مونځ کې دې خبرې وکړې وایي چې په داسې تاوس پسې مونځ نه کېږي خبرې 3 کړي وو څلورم له پورته شه ماله چې مونځ دې مات شو کډېر سر مې ورسره خوب کوا مونځ بیا ونه تاسو خیال تا یا چرته زه په مانځه کې لیدلی یم چې ما دا ګوته اوچته اشهدو په دې پوهېږئ چې دا مې اوچته کړه کور ته راغی مور ته مې وایي چې کور دې وران شه بیړي دې غار کا شوه زوی دې خراب شو مالوالی وی چې په مانځه کې جانډې جوړای او دا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی که دا د بابا صاحب لکه یو مولا تقریر کولو چې د مړو په شپه سو کلوا پخا کې 10 ثواب دی کیر کې 10 ثواب دی پلانې په چرک چالول خونه نیغ به جنت ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زولې جنت ته نه چرګاله چې مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرکم زه ویل خو تعال ته مانځه کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته زینو مامدا چرګ رونی و چې زه جنت ته لاړ ستا ویل خدای کور روان کدا خو زه خلقو ته ځان له خو نه ویم ولی د چرګ
شل روپو چرګ دی حلال زمړې ول سړیا په آرام کې نه مسله دې کړی ول مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنې کو خزه ورته پاسه بیخ دیوزه خخول لدی وړي ول زمړم چرګ دی ولې حلال مړم مړ وې جنازه دې روانه مړه وړه دې ګیره چې لحد کې ورکوس کړه ده خزه ویلو درګي مال څه وصیت کړه ورکوزه شوی ده ول خخت در پسې لګي بیخ بندای دی ول مړ اجر ول خودره کړ پاس چرا ټوک کړه ده आवाज کړه ده ول خلک واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه راټوب ول د چاپلار خو به تعالی نو یو ورورا هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ دا دعا کوه چې خدایا تانه کچرو اسپیټال ته ضرورت مته دا دعا هر ځای ته چې ورشه شرمخان پکې چی خوري فناکای دا کم چې لک خدي دا ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي په نیل کې وګور تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غر کا شو خوځشین ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم په بلار روان دي کارغه په مخاور ول ماما په خیر ول بس خوریا ډېر بدی چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج تروا که خیال وکړي دوی چې دې خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریو چې ګیره د سپینه شي او پرې دې نو په بم ولګي نو څه کپرې دې نو پتا څه کارغه ورته وی چې ماما چې ته دومره خشم کارغان خوري زمزم حج ورازه خوري چې مخ کې تله ده چرګ په مخ ورته ماما په خیر جوړ تکړه دا ولي ول خوري ډېرې بد چارې مې وکي اوس مې لباس بدل کو حج ته ول ماما زم در بلاره ګډړ مخ کې او چرګ او کارغه ورته شپه پر راغلي دا یو سوري تن نوتی دي چې څه شمونو خوري په دې کې بشپه تیر کونو سار به بیا چې نوتی دي نو ګډړ وای چې مام خوريونو زه خو به ودشما او تاسو لمبر په لمبر سوکای کوي چې سوکران وډره کارغه اول سوکای بزو چرګو د شوی کارغه تایل چې پریا راشه کنه په دې پنځو زما په دې خپوم زور کوا خبرې بکوش په بدی چا ورته رانی دې شوی دی ورته پریا یو تپوس در نه کوم خو که جواب درانه کو نو مرګ دې زه ول ماما وایا ودا تورواله پتا سو کې د کم سن نه را روان هغه ماما والله که خبرې مخ خدای دې څه پیدا کړی ول بس جواب درانه کو خپل ورچول چې سات تیر د چرګ را پاسولې چې خوریا پاس استاد سوکای نمبر وډه راخده کارغه څه شو ادا سه بار چې چرګ رانی دې شو چې خوریا وې زما په خپل داسې په پنځو زور کوو خبره اترې بکوش په بتیرو یو تپوس در نکوم کدي حال نه وینم مرګ دې زه وې ماما څه تپوس بس غړپ کړی دی هغه د خلقو مزاج زتا ستا ہے په یو ځای کې لرګي خف کو داس او نامه پکې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلق دا تپوس نه کوي چې لکه دا ډانګ ورته ولي تپوس نشتا
خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا خزه د سړو نه مخ کیو سړی د خزو نه مخ هر مراد پیاسیلی او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه سو غلافونه راوړه سو په دی ګونه پخاو ډانګ بابا چې ډانګ تاسو دې ځانونه ته وګورئ قسم په خدای چې دې خلکو حال زه وګورم زماغه اصلي زیارتونو متعلقم شک پیدا شي چې دوی چرته غلط دا سره مشهور شوي دي دلته یو دوه ډمان چا مړ کړ دوپړو باجو سره ډمي سره تریو چلته امړه که صاحب جوړه شهیدا زما د ترور لور د درې نه رااله بچی می نکیږي جوړه شهیدانو تر دا تلی صاحب ډانګ بابا چې دا دنیا پرامات هغه سړی وي خوب مې ولید چې خلکو نډیر تنګم او دې زنه مې وباسي بل چرته مې یوسي خلکو راوي کني ټول دنیا رااله چې مونږه موګورو چې دا څنګه به خو چراوي وسو دغه سلارګو په قبر وای ول دا ډانګ بابا ورته ځکه ودان تاسو ایمان درته خودو کور عمران شاه خدای نه پیژنې رسول نه پیژنې ک الله الله درته څوکوي ورمنډه کوي نه خدای ډانګ بابا نو موریدلې نه چې خزه او نر ورته راخلاص دا هغه یو ورځ دا زمونږ د پیښور یو ډېر لوی مالدار سړی وزیر شوی مو څورځ کې ډېر هغه د جلسو پروګرامونه هم جوړو چې پروګرام هم جوړول نو هغه غرمه وا زم مدرسې نه رالم مال چې بھائی मैं रोटी खा के तेवत गल कर नो मातो असी भी खाने हैं मालाओ नुमुंग हो प्रीदी जमुंग खजे प्रीदाई दी नो जमुंग रोटा दुमर दुमरे द तबखी सुकड़ को वर सरा زمونږ د وطن د پیشتری ساګو وطني طرز باندې پوخو خټ کېدل او په د پاسه سور مرچکیا سي جوړېدل او د لرګي کاسا وا باغې کې مې ولا چرومي وستو به ټکتنو ما ته وچ ایکي مالې روټي نه ما ته چې روټي کې ګډي دې پېن مال ظالم روٹی تے ساگ ویلے پلیٹ اکاسا ود لڑکی مال اے او پلیٹ جس نے تیرا نانا جی کھانا اے او پلیٹ ویلالا تو کھا لے مولانا صاحب تے واسطے گلاں کر کے مال خدا دی قسم کہ روٹی خاصو تتا تواڈے نال بل جلسے تے جاسا نہیں تنی جانا ایک خاص ا سکړه کرا دغه کوم مړای کې خدا دغه چل کواو دغه ور سره یو د بجازیانو صدر واغم هغه یاره میں مرنا مال مردار بھی ہونے ته خاص دا هغه چلو هغه یو خان او نوکرو نا نوکر ډیر تنگو د خان چې ډیر تنگو نه دی نوکری خیال کو چې نوکری خو پرېدم دی خان سره خو چې خپل عمل خو ور سره خان په کمره کې دننه ناشته او د غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننه وته دروازې بند او په دې خانه راکې چراکې خو نو درزه همیشه دا وهل ټکول غریبان خکولې دا د پشکال چنده خان لاسم نشي چولې نو چې خیوال چې خلاص هغه منډه کتانې تر پوټیو چې خپل نوکر واله پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس پر رجسٹر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا والدا خان والے هغه ویل که اجازه دي نو عدالت عالیه کې زت عرض کو ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وخایي چې نوکر پاسې دلې یو خانه والی دا چرته شوی دی ویل نه نو ول زه دومره بیا ادب چې ما د نمک خورلې دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم عالم زاو رپورټم پماو عدالت دماغو کې قدرت راوستا چې دا خو رښتیا خان ته وی چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کینی مرداروم هغه ورته جزې والم
وہ لوگوں معافی کی نے اس جہنم تلے گا نوا خان ورنزدے شاہ نوکر تھا وہی کہ بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا ہوں معافی در نوالم غا کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتا دا ظالم عودم عالم سے اور معافیم در نزوال دیکھو گو رہی دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں خزے نظر آتے ہو جنہیں ٹیلی فونوں کو پڑھ دکان کے ناس مولانا بیجیگر صاحب ہیں مان جی بول رہا ہوں آپ ہیں مالا کہ وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں گے مالا کون لڑکی ہے میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ نا تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پری ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا پھر دادا خزوار خزولم چپکور کے ٹیلی فونوں نہ لگولی دا تماشے پکے شروع دی خزولا چپکور کے ٹیلی فون جی نہ کول لگولی دا پکور کے ډیرو خلکو ٹی وی خدای وي زه په تلاوت اورم او زه په خخسي زونه ګورم او دا دړدړای دی پکې سګوري ته چې بارودي دا دړدړای دی سګوري وی سی آر راځي په وی سی آر خشه تا خدای هلاک چې هلاک په وی سی آر کې او خسي زونه په ټي وی کې او خسي زونه نو د دم قوم مبلغینم دمان ٹھیک شو خواب تقریر نیکانو بزرگانو پاک و خلق و تب خلق وگی خو اس د جمعے پشپا بخلق تبارک اللذی تا وگی خو سورت یاسین تب وگی خو پا جماعتنوں کے بعد تقریر کے دا غیتا بناستو اس د وی سی آر پروگرامی د جمعے پشپا آغیتا ناستو نو د ډم قوم مبلغینم دما سهار چې تاسو را پاسئ یې را بیګا جوړی ده ملنګي پکې لاس اوس خدای خبر چې ملنګي څوک ملنګي دی او چې کلنګي دی او ملنګي دی ښا پدې کې بل څه پکې پهلوانی ده کته شه ده پکې بل څه شه ده پکې چې اخبار کہندے کړه داسې تو کوئی گورے کرنا اخبار کہندے ملوک دے کسشے ٹولا ورز دا قوم لگیائی دا ٹی وی دا ڈمانو صفتو نہ کئی کنا پیمانے ہوئے وانو دے بجلی گر ملا بیڑا تباشا چھ دے قوم تا لگیا دے د بجلی گر مولا وما پیړای چې د قبر نه را پاسي والله کدا دا ورخ چې وبو وړه دی والله کرا ټینګي شیطان یو ځل ځان دی الکانو ته خر کړي چې ځان په خر کړو نو د الکان په سورېده چې سورېده په زینو د نور الکانو وی چې الکا داس چلو کې چې دا خشنو پدې کې یو باڼ سورو منډي چې سالکان پاغې سوار چې دا چلی ور سره او کو شیطان بیا ځان شیطان کو ودا زمانم زیات او شیطان په چټای دی غریب چرته پروت دی پارام پروت دی دمر اولاد مونږ پیدا کړیو د مولا په شکل کې پیدا کړیو د پیر په شکل کې پیدا کړیو د میاں په شکل کې پیدا کړیو د شیخ په شکل کې پیدا کړیو د حکومت په شکل کې پیدا کړیو دومره اولاد پیدا کړیو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته شیطان علی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړي موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه ټول ورځ به ما سره تیرې بار بنوز دی ګورو چې څوک جګړه کوي کړه ولډر
شیطان د سار نه راغی مازیګر شو صد فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التا پنزل لسمڑی نو مازیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیڑا کرکے سے دا خود سرانل او دا خورشتیا زغر کے ویرازی کا نجدہ سے بار چکرو بار روت دا سے دا لاوری سے پا مٹیئی تیر چې تیر شونو موسی علیہ السلام مخکې او شیطان ورپسې ورمانه بنه جدا کېږي چې چرته سو قرآن نه ونکړي هغه د الوا ګوته ګنده کو داسې په دیواله چرایخ کا دې ته مخکې تیر شو پاګه الوا مچان کېناست مچان له چرمخکای رااله چرمخکای چراله دلته یو گاګ راغله او هغه سره سبا یو سپیو او د دکاندار پیشو ساتلې واګه پاچر مخکې ورکو ا د ګاډ سپی په پیشو ورکو چې پیشو زخمی کړه دکاندار ورته بیره دې پالو اغستو غرکشا زما پیشو یې مړ کړه ستاس پی دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وی موسی علیہ السلام ته ویډیو دې کړه زتا سره ولاړې مودي په جنگ شو نامه زما بدنام موسی علیہ السلام حیران شو چې یا الله داول فورا جبريل راغی وې دې شیطان ته وایي چې د دې فساد بنیاد چای خو خبيثه کتا ګوته د الوا په دیوال نه راخلې نو داګه کو دکاندار مو ولې جنگي د فساد جر حکومت دې د پاکستان